یا ایها الناس اعبدوا ربکم. دلته کې چې دا کومه ندا راغلې ده، دا کم خطاب راغلی دی، آواز راغلی دی، یا ایها الناس. زمونږ په تابعینو کې یو ډېر لوی امام تیر شوی دی، نو هغه ته امام علقمه ابن ابي وقاص وایي. علقمه ابن ابي وقاص. یو دویم تابعی دی، هغه ته حسن بصري رحمت الله علیه وایي. دا دواړه فرمایي چې کوم ځای کې یا ایها الناس راشي نو هلته خطاب مکی والا تی، او چې کوم ځای کې یا ایها الذین آمنو راشي نو هلته کې خطاب مدینی والا تی. په دې قاعده باندې اشکالات ډېر زیات راځي. اول اشکال پې همدا راځي چې یا ایها الناس ته چې وی دا خطاب مکی والا ته دی، نو دا خو مدنی صورت دی، سورة البقرة مدنی صورت دی. سورة نساء کې راځي یا ایها الناس اتقوا ربکم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. التک په اولنی آیات کې یا ایها الناس اتقوا راغلی دی، هغه مدنی صورت دی، مدینی والا د خطاب دی. د هغې جواب رئیس المفسرین او امام قرطبي رحمت الله علیه تفسیر قرطبي کې لیکلی دی چې دا قاعده کلیه نه ده، دا قاعده اکثریه ده. دا قاعده کلیه نه ده، دا قاعده اکثریه ده. په دې الفاظو سره ووایه چې دا عام مخصوص منه البعض دی، عام مخصوص منه البعض. یو وی عام لم یخص منه شیء، او یو وی عام مخصوص منه البعض. نو دا هغه عام دی چې د هغې نه بعضې څیزونه خاص شوي دي، ایته د اصولیینو په اصطلاح کې عام مخصوص منه البعض وایي. نو دا خطاب عام دی، دا خطاب ټولو ته دی، مدینی والا نه دی، مکی والا ته هم دی. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم